اوما سپارہ اتلسم رکو سورہ انعام 12 رکو اوما سپارہ اتلسم رکو سورہ انعام 12 رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ سیرن قید دانے او د بمبت دا یخرج الحی من المیت را اباسی جواندے لمڑینا ومخرج المیت من الحی او را اباسی لمردنا جواندے لمردنا جواندے را اباسی او لجواندینا مرد را اباسی ذالکم اللہ دا دستاسو اللہ دے فانا توفکون پستاسو چرتا نسکو رکے گے فالق الاسباح سحر ناصرن کا وجعل اللیل سکنا وی گرزول شپا لپار د سکون وجعل الشمس والقمر حسبانا مر او سپوږمۍ او ګرځول بطور حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا ټول نظام اندازه کون کی ذات غالب علم والده وهو الذي اغذات جعل لكم النجوم وی ګرځول استاسو د پارستوري لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چتاسو د وچه پتیارو کې او دا دریابونو پتیارو کې لار په لټوي قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون بشک مونږ نخ مفصل بیان کړی علم والو د پارا وهو الذي اغذات انشأكم من نفس واحده چې تاسو یو ځان نرا پیدا کړی فمستقر ومستودع تاسو چیرته پاته کوي چیرته تاسو امانت ږدوي قد فصلنا الآیات په تحقیق سره مونږ بیان کړه تفصیل سره آیتونه لقوم یفقهون قوم لره چې پوهه لري وهو الذي غزات انزل من السماء ماء آسمان نے اوبرخ کتکڑے فاخرجنا به نبات كل شيء پس پدے سره د هر یو شیز را پور تکڑو فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا پس مونږه پدے سره سبز را وباسلا چې پیغه کې مونږ دانې را وباسو یو تر بل سره انختی ومن النخل من طلعها قنوان دانیه او د کجورنا هغه چې خپل منځ کې غوچې سره انختی وي وجنات من اعناب والزیتون والرمان او وی ګرځول د انګورونو او د زیتون او د انار باغونه متشابها یو خبرو کې ملاو کېدونکي وغیره متشابه پس صفتونو کې جدا انظروا الی ثمره وګورئ د دې میوې ته اذا اثمر هر کله چې میوه راوړي وینعه ان فی ذلک لآیه او د دې پخېدلو ته چې څه وخت دی پخې شي ان فی ذلک بېشکه په دې کې نښې دي کوم ستاسو دپاره لآیات ضرور لقوم یؤمنون قوم لره نښې کوم قوم چې ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجن دې خلکو الله سره جنات شریک کړل وخلقهم او حال دا دی چې الله پیدا کړي وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم او دی الله دپاره زامن او ځان نه بغیر د علم په جهالت سره وګرځول سبحانه پاکی دی الله لره وتعالی اوچت عما یصفون هغه چې دوی خبرې کوي